ځکه چې قرآن مجید د الله رب العالمین یو داسې کتاب دی چې دا په دنیا کې هم د عزت او د ترقی او د کامیابی سبب دی او په آخرت کې هم دی دا د ترقی او د کامیابی سبب. په دنیا کې که الله رب العالمین انسان لا مال او دولت ورکړي نو هم دا یاد وساتئ دا قرآن مجید تلاوت کول دا ویل یو سبب دی. که په دنیا کې الله انسان له عزت ورکړي نو د دې قرآن مجید د ویلو د وجې الله رب العالمین قرآن مجید کې ارشاد فرمایي وای کوم انسان چې زما د ذکر نه مخ اړي د اعراض کوي د او تسپک ګوري نو فإن له معيشة ضنكا په دنیا کې وای د ژوند لم تم کم پریشانه وای کو او په آخرت کې به د چې زرا پاسو مړون به را پاسو نحشره یوم القیامت اعمى میدان محشر کې به ړون را پاسو دی بوای ربي لما حشرتني اعمى یا الله تاولی زړون را پاسولم وقد كنت بصيرا ما خو په دنیا کې لیدل قتل کول نو الله ورته څه جواب ورکړي كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تا ته زما آیتونه راغلي او قرآن مجید راغلی او پیغام راغلی تا هغه یې کړی نن تاسو یې روم ستا پروا نه کو. نو قرآن مجید د تلاوت په دنیا کې هم فائدہ او په آخرت کې هم انسان باندې الله رب العالمین د طرفه سکون را نازلېږي. قرآن مجید په دریو چیزونو کې سکون زموږ لپاره ښودلی دی. انسانانو د لپاره په دریو کارونو کې سکون دی. د هغې دریو کارونو نه یو کار څه دی؟ قرآن مجید لوستل. په دې کې الله رب العالمین د طرفه سکون دی. نبی علیہ السلام فرمایي کله چې انسان د قرآن مجید تلاوت کوي نو په هغه باندې د الله د طرفه سکینت او سکون پرې را نازلېږي، رحمتونه پرې را نازلېږي، برکتونه پرې را نازلېږي. او کله چې د انسان د دې نه مخ واړی نو بیا یې د الله د زندګي لنډه تنګه کې پریشانه کی. صحیح مسلم روایت ده. نبی علیہ السلام فرمایي و اے زما امته د قرآن مجید تلاوت په کثرت سره کوئ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. د قیامت په ورځ چې کله د انسان څوک مددگار نه څوک سفارشي کوونکی نه نه به پلار په کار راځي، نه به رور په کار راځي، نه به اولاد په کار راځي. چا چې دا قرآن لوستی په دنیا کې دا قرآن براشي د الله مخې ته دی به سفارش کوي یا الله دی انسان زه لوستی وم دو په ما باندې عمل کا، یا الله نن سفارشي جوړېږم دا انسان دا مومن جنت ته ور داخل کی. څومره د خوشحالۍ خبره ده چې 50,000 کاله اوږده ورځ په هغې ورځ که زموږ څه شی په کار راځي به څه قرآن مجید. نبی علیہ السلام یو ورځ صحابه مخاطب کړه وی صحابه تاسو دا غواړئ چې تاسو ته قیمتي اوښې میلاو شي، اوښان درته میلاو شي؟ صحابه وی د الله نبي ولې نه؟ نبی علیہ السلام وفرمایل کوم انسان چې سار تلاوت وکړي که یو آیات تلاوت که الله بوله یو اوښه ورکړي حامله اوښه، که دوه یې وکړه دوه اوښې، که درې یې وکړه درې اوښې. د بخاري مسلم روایت ته بالکل صحیح حدیث دی. ګوره دنیا کې مونږ څنګه د مال او دولت پسې منډې وو نو که دا قرآن مونږ لولو په دې کې مونږ د قرآن نه د دنیا فایدې میلاویږي. په مال کې خو به برکت پیدا شي، رزق کې برکت پیدا شي او د آخرت په فایدې به ومې. زما خویندو میندو
که موږ سوچ وکړو نن زموږ توجه ټوله صرف اسکول طرف ته ده، مدارسو طرف ته ډېره کمه ده، ډېره کمه ده مدارسو طرف ته توجه. دا ولې چې زموږ په ذهن کې د عارضي فایده ناسته ده. زما بچي اسکول وي دته به د دنیا ترقي میلاو شي، حالانکې ترقي خو هغه رقمه چې الله رب العالمین ورکوي. دا علم چې انسان حاصل کړي د قرآن علم، ګورئ د الله سره وعده ده چې د په رزق کې به الله برکت پیدا کړي. یو صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله راشي، ډېر پریشان دی، وایي د الله نبی زه ډېر پریشان یم او زما ورور ستا سره ناست دی حدیثونه اوري، نو که دی هم زما سره به دې کار کې لږ لګیا شي، کار شروع کړي، مزدوري شروع کړي، موږ د کور اخراجات په برداشت شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته څنګه خپل جواب ورکړي؟ وای ای زما صحابیه لعلک ترزق باخیک، تعالی چې کوم رزق درې کړه کیږي دا تعالی ستاسو ضرور د وجه در کړه کی. ضرور چې د حدیثونو اوري، قران اوري، د وجه الله تعالی رزق در کوي. نو دا قران د رزق سبب دی. سبب د اسکول نه موږ مخالف نه یو، دنیوي تعلیم حاصلول هم پکاري، خو اصل مقصد دغه جوړول خنري. اصل مقصد کده هغه صرف او صرف دینی تعلیم، او دا زمونږ خویند میند له پکار ده چې موږ په خپل کور کې ماحول دینی ماحول جوړ کو، دنیوي ماحول نه جوړو. دنیا په خپل ځای ده، خو کور کې ماحول دینی جوړ کو. د صحابیاتو تاریخ ته لګونی سړی وګوري، سیرت پڑھاو کی حیران شي انسان. د صحابو یو سوچو یا الله جنت په څنګه ملاويږي، بس صرف جنت او د الله د نبی تابعداري. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د دې ایمان ته انسان سوچو کې چې څنګه دی خپل عادت جوړ کړو، خپل ایمان دې څومره مضبوطو. منګه په کور کې دا سوچ کوو چې دا پلار دی، دا رور دی، دا بچی دی، خپه بشي. کله دین خبره وکم خپه بشي، نه غره دین خبره دی د وجین نه پر خودل پکا. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها پلار ابو سفیان چې په کوم وخت کې د مشرک مدینه ته راغی، او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها او زمونږه مور وا، زوجه مطهره وا د نبی علیہ السلام، چې د کیناس پکړ کې د لور ته نه بستر راخکلا دی، او ته زما بچي دا څه چلو شي پلار وته دا او ته وای زما پلار ته یې زما پلار خدا بستر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا، او ته مشرک ته نجس د نبی علیہ السلام په پاک بستر ته نشه کې ناشته. دا د دې تربیت شی او تربیت ګره په زړه کې د الله او د الله د رسول محبت. زګه دې پلار ته راځي جواب ورکاو، موږ نشو ورکول. ولې؟ زمونږ په زړه کې هغه ایمان نه دی ناس. زګه که زمونږ بچي اسکول ته نه ځي نو موږ خو وایو دا د دنیا نقصان کېږي، لخته به سره اخلو. ولیکه مدرسې ته نه ځي نو کېدای شي زمونږ سستی. نن سبا کې عمومي حالات داسې دي. د صحابیاتو ایمان ته انسان وګوري. د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې د دنیا بادشاہ او د دنیا د مسلمانانو امیر او خلیفۃ المسلمین، الله اکبر، د اختر ورځ راشي او د دوی په کور کې دومره څه شی نه چې د ماشومانو لپیتان نوې کپړې واخل. حالانکه د عمر بن عبدالعزیز کور والا د بادشاہ لور تیر شو، د بادشاہ خزه ده، د څلور بادشاہانو خور وا، لیکن تربیت څنګه شو ده. د اختر په ورځ ولا دومره پیسې وسره نشته چې ماشومان لپاره د کپړې واخلي. خزانچی ته خبر ولېګو، عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی وی دراتلون کې میاشتې تنها په ایڈوانس کې راکا چې موږ به ماشومان نه پر اختر جوړ کو.
نو هغه ورته جواب ورکړ یا امیر المؤمنین تا د الله رب العالمین سره دا لیکلي کړي تا سره د الله وعده ده چې راتلونکي میاشت کې به ته ژوندی او دا تنها به ستا حق جوړېږي دی خوشحاله شي چې کله دا خبر واوري یا الله ستا غټ احسان دی کله چې زه سیره چلیږم دوی زما سره سیره چلیږي او کله چې زه کږېږم نو دوی ما سیره کوي الغرض زما مقصود دا دی چې د دې کور والا ته وګورئ دا یو زنانه ده چې د ټولو مسلمانانو بادشاه ده په دې وخت کې د دې خاوند بادشاه دی چې څه د غواړي یا کولی شي لیکن نه توجه صرف او صرف دین طرف ته ژوند د هغوی تیر شي وخت د هغوی تیر شي انشاءالله نن به د هغوی مزید په قبر کې به د الله رب العالمین د هغې سختو مصیبتونو به هغوی بچي الله پې ته خپل رحم و کرم کړی دا 50-50 کاله ژوند دی زما خویندو دا به هم تیر شي که نن موږ په ځان تکلیف تیر کو ماشومان خو له دیني تربیت ورکو نو موږ به هم کامیاب یو دا ماشومان به هم کامیاب نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې انسان د خپل اولاد تربیت کوي اولاد یې نیک د د مرګ نه وروسته د اولاد د د لپاره دعا کوي نو وایي د قبر ته یو رڼا وردن نشي دا مړی وایي الله دا رڼا د کوم ځای نه رااله روشني د کوم ځای نه رااله نو الله ورته جواب ورکړي چې دا ستا بچی چې تا ول تربیت کړو په دنیا کې هغه نن ته په دعا کې یاد کړې د هغې دعا د وجې ستا دې قبر ته رڼا رااله نو څومره فواید دي څومره ثمرات دي د اولادو د تربیت کور کې چې دینی ماحول جوړ شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کومه زنانه چې سحر منزله پاسي او دا بیا پاسي په خپل نارینه باندې خپل کور والا باندې کوشش وکړي چې د منزله را پاسي کنه را پاسي او بو ته لګي غني پګو چې هغه هم منزله را پاسي نبی علیہ السلام ورته دعا کړله نظر الله امرأ و امرأة هغه زنانه دی الله تر تازه وساتي الله دی خوشاله وساتي چې کومه زنانه کې دا عملي چې بخپل هم سار منزله پاسي او خپل کور والا هم پاسي او هغه نارینه دی هم الله خوشاله وساتي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم نارینه سار منزله پاسي او بیا کور والا پاسي کا نه پاسي پاغي باندې وب پګو چړکا هوته د وبو کې چې دا هم را پاسي دا د کور تربیت ته تربیت کړه تربیت په من کې پیدا شه یاد وساتئ موږ به کامیاب یو د معاشري اصلاح کول دا ګوره د زنانو تعلق ته دا د نارینه نه دی زیات زنانه چې کومه طریقه د معاشري اصلاح کولای شي په هغه انداز نارینه نشي کولای ګوره صحابه وبسنګ کا دغه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا د دې پلار یا رور معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات دا روان خطا سلورم ورځ راغله د مرګ نخریزه راوغوښته او په خپل لاسونو نخریزه ولګوله بیا یې زنانه مخاطب کړې په کور کې چې رقم د غم زنانه ناستې وي او دا یې ورته ووي ای زما خویندو مالی بها حاجت نن ماته د نخریزې لګولو څه حاجت نو زما د پلار د مرګ څلورمه ورځ ده او صرف مې دا دې له دا کار وکړو چې تاسو ما ووینئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړله چې هیڅ یو زنانه لا دا لایق او جایز نه دي چې هغه د خاوند د مرګ نه علاوه د بل چا په مرګ باندې د 3 ورځو نه زیات غم جوړ کی صرف چې خاوند مړ شي 4 میاشتې لسره دي دا به زنانه په کور کې ناسته غم به جوړي نخریزه به نه لګي رانجه به نه لګي نوې کپړې به نه غوندي خو
خو که پلار یا رور یا اولاد وفات شه نو بیا دې زنانه ته اجازت دی د 3 ورځو نه وروسته لازمي نه چې دا به دا کار کوي، لیکن مقصود د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا چې ای زنانو ما ته وګورئ تربیت حاصل کړئ دینا ګورئ زمونږ هم دلته په کورونو کې غمونه راځي، خوشحالي راځي، ودونه راځي. زمونږ سوچ صحیح زما په یو خاندان کې په یو کور کې به بد عمل کېږي د هغې په واده کې، خو زه به بیا هم ځم که څوک تپوس وکړي ولې دی خفه به شي، حالانکه موږ له د الله رب العالمین خفقان ته کتل پکار دي. معاویه رضی الله تعالی عنہ چې امیر المؤمنین د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ته خط ولېږه، یا امي ای زما مور ما ته وصیت وکړه، لیکن په ما باندې وصیت اوږدوه مه، مختصر غوندې لنډ غوندې وصیت وکړه. دا ورته به جواب کې څه لیکي؟ و ای امیر المؤمنین الله رب العالمین خوشحاله که اگر چې دا ټولې دنیا خلک ستانه خفه شي نو دوی دې خفه شي خو الله خفه نه کوي، او کچری تا دا خلق خوشحاله کو الله دې خفه کو نو الله بدنهم خفه شي او دا خلق بدنهم خفه. زګه کوم د الله د رضا لپاره دا خلق خفه کو نو په الله کې طاقت شته، قادر دی، قدرت والا دی چې الله رب العالمین به د خلقو په دې زړونو کې زموږ محبت واچي. که زه د یو خپلوان کور ته نه ځم، د یو رشتہ دار کور ته نه ځم چې په دې کې غیر شرعي کار کیږي، د الله د نبی مخالفت کیږي، نو دا ایمان ساتل پکار دی چې الله رب العالمین به زما د دې رشتہ دار په زړه کې هم زما محبت اچي چې دا فلانه زنانه زما کور ته رانله، خو د دین د وجې رانله، ډېره ښه زنانه، ځکه چې دا د الله د نبی وعده ده. ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرامین ډېر رښتینی فرامین دي، هغه رښتیا ګڼل زموږ ایمان دی. نبی علیہ السلام فرمایي وای کله چې د یو انسان سره الله رب العالمین محبت وکړي نو الله رب العالمین جبرائیل علیہ السلام ته وایي چې زه سره محبت کوم، ته سره هم. جبرائیل علیہ السلام ملائکو ته وایي د دې انسان سره الله محبت کوي، مینه کوي، زه سره هم کوم، تاسو سره هم کوي. بیا سره ملائکه محبت شروع کی، مینه سره شروع کی. حدیث کې راځي وای وتوزع له القبول فی الارض، دومره دا انسان الله رب العالمین ته خوښ شي چې په ځمکه کې د هر سړي په زړه کې الله د انسان محبت واچي. په ښکاره باندې د یو عام انسان ګرځي، سیده ساده انسان به، سیده ساده کپڑے به، یو کمزور فقیر عاجز به، لیکن د هر سړي په زړه کې به د دې زنانه د دې انسان محبت. دا ولې چې د الله دپاره قرباني ورکړله، که ده څوک خفه کړلی د الله یې خوشحاله کړلی نو کسې خفه کړ نو الله ډېر غیرتي ذات دی. الله بیا داسې انسان پرېږدي نه، الله ته نه په خپل هم خوشحاله شي او خلق ته نه هم الله رب العالمین خوشحاله کړي. افسوس دا دی نن زموږ چې دنیا په دې محبت پسې موږ ډېر زیات لګېدلي یو، ډېر زیات. او زما د خویندې میندې خفه کېږئ مه، زنانو کې دا ماده نن سبا کې ډېره زیاته پیدا شوې ده. شرمان زما کور خپل وی، یو گاډی وی، خپل کاروبار وی، دې طرف ته توجه ګوره ډېره ده. حالانکه صحابیاتو زندګۍ ته سوچ وکړئ. اسماء بنت ابوبکر رضی الله تعالی عنها چې کله ابوبکر رضی الله تعالی عنہ اور نبی علیہ السلام هجرت کاو، پکور کې چې دې سره څومره پیسې وي، دا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لور و،
هغه پیسې راوړي او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام له ورکړي دوی هجرت وکړ شاده د دې ایمان ته سره سوچ کی د دې غیرت ته سره سوچ دا پوه شو چې اوس مې بکور کې بوډا نکله غلب څه جواب ورکاو نو په یو تیلې کې کہانی واچول وړي وړي غټي پکې ته واچولې او د دې نیکو چې رسو بیا مسلمان شو ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ هغه ته پوسو کوي بچي خپل خو په هجرت لاړ سي پرې خو ده کنه دا وته وای بابا جی پرې خېری تیلې ویلا پلاس کې ورکی هغه په تیلې باندې لاس وې وها سنباله کې د لوري سنباله کې دا د اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها ایمان او ایمان او د اولاد تربیت ته وګورئ چې څومره کړل چې د دې زوی عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ کله چې د مکه گورنر د دسر خلکو بیعت کړو بعضی علاقې د پلاس کې وي د امیر او د مسلمانانو نو حجاج بن یوسف چې کله د ملګری شهید کړو په اخر کې د پاتې شه د مور نه تاسو کوي وای ای زما موري ملګری می ټول شهیدان شو زه څه چلو کما نو مور جواب ته وګورئ زما خويندو جواب اولاد له پکار دی داسې جواب بچی دین زکوا کا هر څه سره کیږي د حق د پرځان قربان کا مور له جواب ورکړي اے عبد الله ای زما بچی ته په حق ای هغه وای او زه خو په حق ای نه چې ملګری دي شهیدان شو ته زرم شهید شې کنه بیا یریږي ولې نو دې ورته جواب ورکړي وای کما شهید کی نما بیا ونی ته جوړن کی د کمزوري ایمان والا نو خودهم د مور نصیحتونه غسل غوښتو د مور زړی نور مضبوطه مور ته سوای وای بيزه چې کله حلال شي ګډیا بيزه چې انسان حلال کی نبي دې ونی ته جوړن شي سرمن ته نو باسي غوخه کټکې خو بیا دې بيزه ته پته نه لګي د تکلیف نو ازما بچیا کستانه ساوت بیا چې دوی څه کوي ودیږي بیا به تا ته سحرج ده او د عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ سره داغه د شهادت نرسته دغه څه شی چې هغه غونی ته جوړن کړو او د مور وی مای خالی لیدل لپاره دی دای قتل او لیدل هم نه پر خدا چې مر نرسته زوی وي نو ایمانی داسې ایمان دی الله مونږ ته نصیب کی څنګه چې د صحابياتو ایمانو الله دې مونږ داسې مؤمنان کی زمونږ کورونه نن سبا کې دنیا پسې منډي دا وګوره الله غي ختمي کې د لالچ چې موږ د صحابه او سیرت مطالعه وکړو د عائشه رضی الله تعالی عنها کور ته سره حیران شي چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خوخه انتهایی محبوبه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور والا زوجي مطهره زمونږ مور شلاس پری اوچت کو بر پچت په لاس لګید د کور پچت په لاس لګ ک یو تن په کور کې ملاسو نو بل وچ مونږ کاو نو مخه ته د بل کا خپیراتله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وچ مونږ کاو عائشه رضی الله تعالی عنها خپې به مخه ته هغه دباو کړي هغه خپیر اټولې دومره وړي غونې کور یو لیکن ایمان ته وګوره چې کسلګونه رقم به سره راغې چرته بریره رضی الله تعالی عنہ آزاد کړل شیخ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ له سوار کړه باغ وقف کو هغه باغ وخت قربان کړه هغه صدقه کړه د څه شي پروا نه ساتل ګوره دا دنیا زمونږ د ختمېدو دا دنیا موږ له څه فائدې نشي راکوله که فائدہ ده صرف یو فائدہ ده هغه دا چې موږ په دې دنیا کې الله رب العالمین خوشاله خپل اولاد تربیت کو تربیت که زمونږ د اولاد موږ خپل تربیت کو دا به زمونږ په دنیا کې هم پکار راځي او په آخرت کې موږ له پکار د خپل ماشومان دا خپل مدارس او مساجدو کې داخل کو چې دوی قران زده کی علم زده کی صحابه ته فائدہ و د دینه فائدہ وا صحابه یو ورځ به مزدوری کوله او بل ورځ به لګیاو
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به ناسو حدیثونه به زده کول قرآن به زده کا دومره به د صحابه او شوق او دومره به لالچ نو موږ له هم پکار ده چې موږ د اولاد د تربیت سره سره د دنیا د لالچ نه هم ځان وساتو کوشش وکړو د جنت تمه موږ په ځان کې ډیره پیدا کړو زما خویندو خفه نه شئ خو د نبی علیہ السلام فرمان دی وَإِلْ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ هی زنانو صدقې ډیرې کوئ اگر چې خپل زیورات صدقه کوي لیکن ځان د جهنم د اور نه وساتئ نبی علیہ السلام فرمای انی رأیت اکثرکن فی النار ای زنانو ما پتا سو کې زیاتې لیدلې چې دا په جهنم کې او د صحابیاتو ایمان او د جنت د تمې د سړی حیران شي ام حرام رضی الله تعالی عنها د دې په مخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث بیان کړ نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت په یو وخت راشي چې دوی به یو قافله تیار کړي جهاد لبزي او څوک چې په قافله کې ملګری شي او ټول جنتیان داو د سوي و اذا الله نبی ادعو الله لي ان يجعلني منهم زما لپاره د الله نه دعا وکړه چې الله ما په قافله کې چې الله ما جنت ته بوزي نبی علیہ السلام فرمایل الله دې تا په دې قافله کې شامل کړي بیا نبی علیہ السلام یو دویمه قافله بزي چې څوک پاغي کې شامل شي او هم جنتیانی دا وایي د الله نبی زمانه پر دعا وکړه الله ما په دې کې هم شامل کړي نبی علیہ السلام تو فرمایل انت فی الاول ته په منی قافله کې وي حدیث کې راځي کله چې قافله لاړه د معاویه رضی الله تعالی عنہ دورو دا په جنگ کې شامل و کله چې دا واپس دا د خپل سوارین راولې دا او سټي مات شو دا غي د وجه الله دې لا شهادت ورک د نبی علیہ السلام معجزه واغ الله رب العالمین ښکارا که ایمان ته انسان سوچو کې ایمان ته نو د صحابیاتو ایمانو چې صرف د جنت تما نور سره لچنو د موسی علیہ السلام چې کله فرعون نو الله رب العالمین نجات ورکو نو دوی هجرت کا دلته په تاریخ کې راځي چې د موسی علیہ السلام نه لار خطا شو دغه قوم ته وی بنی اسرائیل ته چې سچل له زمانه لار خطا شو ولی فرعون په ظلم ډیر کاو د شان بسیر روان نو په دې وخت کې دته چاوي چې دلته د یوسف علیہ السلام قبر ده انبیا دا خاورې نه خوري د دوی لاشونه خاور نه خوري پزمکه ګره ختميږي نو دته دا چاوي چې یوسف علیہ السلام دا وصیت کړو چې ما به ځان سره اوچتوي موسی علیہ السلام ما ته به قبر سوخه په دې وخت یو بډای را پاسه را دغه ایمان ته وګوره دا بډای وای اے موسی زت قبر خې خو یو شرط مې شرط سره دا الله نه ته زمانه لپاره دا ګارانټي واخلا چې زه په جنت کې سفر یو ځای کوم ځای چې د انبیو درجه هغه درجه الله مال راکړ وګوره یو بډای دغه ایمان ته وګوره موسی علیہ السلام وای زه څنګه دا وعده وکړ جنت ورکول د الله په لاس کې دی زه خو یو انسان یم زما په لاس کې اوس شي نشته الله رب العالمین په دې وخت کې تاریخ کې راځي چې موسی علیہ السلام ته وحی کوي چې اے موسی دا بډای چې څه شر دی دا شرط منظور کا ځکه چې دې ته دا قبر معلوم هم دی او د دې زړه کې ایمان پروت دی دا د جنت طلبګار دی موسی علیہ السلام او ته وای سیدا شرط الله منظور کا مقصود دا چې ګوره د زنانو ایمان ګوره داسې پکار دی عبادتو کې ډیر وخت رول پکار دی ذکر او اذکار کې د الله نه بار بار جنت غوښتل دا زمونږ د زنانو د پاره یو اصل کارونه دي ورې زنانو مبارکه نبی علیہ السلام فرمایلی دي
ناقصات عقل و دین، چې دا زنانه په دین کې هم کمی او په عقل کې به هم کمزوري. نو ګورئ د دین دا کمزوري چې دا په زنانو کې یقینا ناسته ده، او په جهنم کې به هم د نبی علیہ السلام د فرمان مطابق نبی علیہ السلام فرمایي چې ما زیات زنانه په جهنم کې لیدلې. نو ای زما خویندو میندو، موږ له پکار دی چې د دې وعیداتو نه ځان بچ کړو، د دې سختو نه ځان بچ کړو. هغه څو وجوهات سری زمونږ اولاد تربیت نه کول، داسې نه چې دا زمونږ لپاره جهنم ته د تلو سبب جوړ شي. زمونږ د خپلو نارینهو تربیت نه کول، داسې نه چې دا زمونږ لپاره جهنم ته تلو سبب جوړ شي. ګورئ نارینه په اعمالو کې کمزوري، زنانه له پکار دی چې سار منځلې هم جبرن پاسي، نورو منځونو کې هم ټوکی چې پاسه منځو کې د مانځه ټایم دی. نو الله غوښتنه څه بهتري په کور کې راځي، او خصوصا د اولاد تربیت چې اولاد چرته خراب لارې طرف ته مایل نشي. نو د الله رب العالمین نه دعا ده چې الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي، او هغه خوشنصیبه زنانه چې د هغوی ماشومان بچي هغه سبق وایي، دین زده کوي، قرآن زده کوي، د هغوی ماشومان دی الله رب العالمین کامیابه کړي. دا دی الله رب العالمین د هغوی لپاره د جنت الفردوس د داخلي یو سبب جوړ کړي. او الله رب العالمین دی چې چا اولاد مدارس او مساجدو کې نشتی بلی طرف ته مایل دي، هغه هم الله رب العالمین دین طرف ته راوړی. او زمونږ دا قاری صاحب، قاری شاهد صاحب، نور دلته د کوم ملګري دي چې دوی الحمدلله دومره یو مهنت او ډیر غټ مشقت د یو برداشت کوي، دا اداره چلی، زمونږ دا ماشومان دا تربیت ماحول دا برابر ساتي. د دوی د اداره دي هم الله رب العالمین کامیابه کی. دا عمل دی د دوی الله په دنیا او په آخرت کې پکار راولي. او کمی زنانه کم ماشومان چې زمونږ دلته سبق وایي، دا سبق دی د دوی لپاره الله رب العالمین د دنیا د آخرت د کامیابی یو سبب جوړ کړي. الله رب العالمین دی زمونږ هغه عملونو کولو موږ له توفیق راکړي په دنیا کې چې الله به زمونږ نه خوشحالیږي، او د هغه عملونو نه دی الله رب العالمین موږ بچ کړي چې په هغې باندې الله رب العالمین خفه کیږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.